د خپلې ښځې په لاس ځان انزالول یعنی ځان فارغول دا خلاف اولا کار ده، مکروه تنزیهي ده. که چیرې د ده ښځه په حالات حیض کې وي یا په نفاس کې وي او پر ده باندې د شهوت غلبه راغلی وي، تر کنټرول یې وتلی وي او د دې خطره وي چې د ښځې سره په حالت حیض کې جماع وکړي او یا په حالت نفاس کې جماع وکړي یا د زنا ورته خطره وي چې په زنا واوړي، نو بیا د خپلې ښځې په لاس ځان انزالول، ځان فارغول او د خپلې ښځې په لاس باندې منع ایستل ورته جایز دي. خو په عام حالاتو کې د شوق دپاره داسې کول خلاف اولا کار ده، مکروه تنزیهي ده. رد المحتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 399، احسن الفتاوا جلد نمبر 8 صفحه نمبر 344، امداد المفتین جلد نمبر 1 صفحه نمبر 248.